ابتدا یې څنګه د صاحبانو اغار ته کومه خو نن څومره چې په قرآن کې ثابت ته دومره انشاءالله رب کائنات په 28م شپه باندې جبریل علیه السلام مبارک په یو قول باندې 50,000 فرشتي وي ورسره په بل قول باندې 70,000 فرشتي وي ورسره او یا زر فرشتي د فرشتو رسول جبریل علیه السلام دا د فرشتو رسول دی د ټولو نه اعلا او بالا او ارفع دی زیات مقام والا دی خو بیا هم د رسول الله خادم دی دغه خادم د پیغمبر علیه السلام جبریل علیه السلام د ملائکو رسول سره د 70,000 فرشتو یا د 50,000 فرشتو ام هانی د علی شیر خدا رضی الله عنه علیه السلام مبارک خور ده هغې په کور کې په مکه مکرمه کې د مبارک د ماخوستن منځ وکړ د هغې نه پس آرام فرما شو کله چې آرام فرما شو دا د 28م شپه ده جبریل علیه السلام مبارک حاضر شو پیغمبر علیه السلام مبارک په آرام کې دی جبریل علیه السلام سره د 70,000 فرشتو حاضر دی کله چې راغی پیغمبر علیه السلام آرام فرما دی جبریل علیه السلام فرمایي چې ما سوچ کا چې پیغمبر علیه السلام په هغې کومه طریقه باندې خبر کړم پیغمبر علیه السلام په هغې کومه طریقه باندې بیدار کړم چې کومه طریقه ډیره د ادب والی ډیره د تعظیم والی ډیره د احترام والی داسې کومه طریقه ده چې پیغمبر علیه السلام له زه په هغې باندې خبر ورکړم چې یا رسول الله نن زه یوازې نه یم راغلی ستا په میلمستیا کې رب کائنات ما سره 70,000 فرشتې رالګلي دي په دې سوچو کې دی طریقه ځان دپاره منتخب کوي رب کائنات مې ورته فرمایي یا جبریلو ته څه سوچونه او فکرونه کړي پیغمبر علیه السلام څنګه راوچت کړمه ادب والا طریقه به کومئ تعظیم والا طریقه به کومئ رب مې جبریل ته فرمایي علیه السلام یا جبریلو ذره والا زما محبوب زما په طرف باندې نور انتظار نه انتظار ختم دی ورته فرمایي یا جبریلو قبل قدمیه اے جبریل علیہ السلام مبارک ازما محبوب خپې ښکل کړه او د هغې په طریقه باندې راکېنوه چې کله امر جبریل علیه السلام ته وشو یا جبریل قبل قدمیه زما د محبوب علیه السلام قدمونه ښکل کړه جبریل علیه السلام د پیغمبر علیه السلام قدمونه ښکل کړه د جبریل علیه السلام د ښکلولو چې کوم هغه اثر دی پیغمبر علیه السلام مبارک هغه محسوس کا په هغې باندې راوچت شو نبی علیه السلام په دغه بختور کور کې په دغه بختوره بستره کې چې دنیا ما فیها نه بهتره ده رسول الله مبارک وکاته جبریل علیه السلام موجود دی 70,000 فرشتې موجود دي پیغمبر علیه السلام فرمایي څه ناشنا خبره ده ځکه ته د خپل ترتیب په هغه طریقه باندې نه راغلی چې څنګه به ستا طریقه وه نن تا سره یو جلوس دی یو هجوم دی یو خوشحالي ده یو مسرت ستاسو په مخونو کې لیدی شي ورته فرمایي څه خبره ده جبریل علیه السلام ورته فرمایي ان الله اشتاق الى لقائک یا رسول الله اے د الله رسوله زه تا لپاره راغلی یم د ستا د ملاقات دیدار خدای پاک شوق که چې ماله د راشي ان الله اشتاق الى لقائک یا رسول الله یا رسول الله د ستا د ملاقات شوقین رب دی د چا د ملاقات شوقین چې رب وي صاحبانو د هغې اندازه څوک لګولی شي اشتاق الى لقائک یا رسول الله رب دی غواړي رب ستا د ملاقات شوق کا چې رب دې ځان ته قریب کا رب دې ځان ته نورم نږدې کا او هغه ټول علوم او حکمتونه چې رب کائنات شاله نه دي ورکړي یا رسول الله چې هغه ټول ستاسو ته میلاو شي رب یې درکا رب دې غواړي دې لپاره راغلی یو